پیښور کې د عالمي متحده علما مشایخ کونسل پاکستان د سوري لاندې سیمینار ترسره شوی دی. دې سیمینار کې د شیعه برادرۍ او سني برادرۍ نامتو عالمانو او مذهبي پوهانو په ګڼ شمېر کې برخه اخیستې وه. د سیمینار مشري نامتو علم دین علامه محمد شعیب کوله. سیمینار کې علامه سید محمود الحسن، عابد حسین شاکری، مولانا رفیق شاه، مولانا اقبال شاه حیدری، علامه سید شبیر الحسن، شیخ القرآن مولانا محمد الله او نور نامتو علمانو او پوهانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د وینا پوخ نامتو علمانو او پوهانو وویل چې دا وخت په نړیوال کچ د اسلام خلاف سازشونه روان دي چې اوس په دغه سازشونو مخې نیول لپاره د عالمانو یو موټی کېدل د وخت مهم ضرورت وي. چې اوس دغه سازشونو مخې نیول لپاره د عالمانو یو موټی کېدل د وخت مهم ضرورت دی. قبله اول جی دا یوازې د عالمي کونسل مسله نه ده، دا ټول عالم اسلام مسلمانه چې نن قبله اول د یهودو په قبضه کې ده. هغه فلسطین چې کوم د مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي، دغه رنګ کشمیر په مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي. د دې اجتماع مقصد دا دی چې موږ ټول ته یو اتحاد پکار، یو والی پکار دی. الحمدلله نن ټول مختلف مکاتب فکر علماء کرام دلته موجود دي. نن موږ عالمي متحده علماء مشایخ کونسل د جوړولو مقصد عالم اسلام هغه نوجوانان د هغه سازشونو نه آگاه کول دي کوم د اسلام په خلاف باندې روان دي. پاکستان کې سونه مذهبي ازادي ده دونه په دنیا یو ځای کې نشته. عالمي متحده علماء مشایخ کونسل مقصد د دې سازشونو نه امت مسلمه آگاه کول دي. د مولانا شعیب صاحب چې کوم منشور دی او کوم څه لپاره لګیا دی باقي سره مکمل زموږ اتفاق او اتحاد دی. سیمینار کې برخه اخیستونکو مشرانو د حکومت لخوا د مدرسو د رجسټریشن او مدرسې د عصري تعلیمي ادارې برابر کولو په لړ کې د حکومتي احکاماتو د مرستې اعلان هم کړی دی او ویلي دي چې عالمان او مذهبي پوهان به حکومت سره ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هواري. کیمرامین شیراز علي سره سراج عارف، خیبر نیوز، پیښور.